بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو د سټریټ جرنلست په شیشه باندې زه سید ولی الله شاه تاسو سره مخاطب یم. زه په پیر سباق شریف کې نن د یو داسې کورنۍ ته زه راغلی یم امبیل شاه بابا ته چې هغه دلته کې ډېر د بېوسۍ ژوند تیروي او د هغه المیه دا ده چې د هغه دوه زامنو او چې کله پوه شو چې دا پلار مو ډېر ناجوړه شو او دی بالکل د کار پاتې نه شو نو هغه یې دی پرېښو او کډې یوړې لاړه. د سره یو معذوره لور ده هغه د سره په دې کور کې اوسي دغه څو کمرې دي هغه هم راپرېوتې دي. د بابا نه موږ تپوس کوو چې بابا څه حساب دی تاسو څنګه ژوند تېروئ؟ دغه شان کیسه ده استاد جي چې بس هغې رانه دواړه ځلي یو خو ما سره سکیټه چې بیا بلکل بیا کړي یو خو خامخا خبره صحیح شو څه خبرې دي هغه د پاسه خبرې او بالکل اسم نو ستا د ګوزران سي د حکومت چې کوم د راشن ورکوي یا احساس پروګرام کې 12,000 روپۍ دي هغه تا ته میلو شوي دي؟ نه یو پیسه هم نه میلو. نو تاسو څنګه ګوزران څنګه کیږي د دوایې یا د هغه دا راکوي زه غوندې چې میلو شي هغې خپل ژوند کوو نور څه نشته. نو زما د مخیر حضرات نه دا اپیل دی چې د امبیل شاه بابا ډېر د بېوسۍ ژوند تیروي نو که د چا هم څه وس کېږي خیرات صدقات یا حکومت ته موږ وایو چې دی دپاره یو ویلچیر ضرورت دی او باقي د دې د کمرې دي دا هم د دوی غورځېدلي دي او بل داسې دي چې د دوی په کور کې یو معذوره لور ده هغه دوی سره ژوند تیروي نو موږ په کار دي چې دوی سره څه امداد وکړي چې د دوی دا اخر ژوند چې دی چې دا په ډېر سوکالۍ تیر شي که د دوی د دوایانو د خوردنو شي نو دا ستاسو هم د اخرت ګټه ده او زنګ هم د اخرت ګټه ده. داسې بېوسه خلک چې موږ د دوی په کار راشو زنګ په لږو لږو پیسو که موږ وکړو نو هغې باندې اسم نه راځي خو کم از کم د یو کورنۍ د یو خاندان ژوند به پرې داسې ښه شي او هغه زامنو دپاره دا ډېره د افسوس خبره ده چې موږ وایو چې مور پلار خو د پلار او د مور د خو د لاندې خو جنت دی او د دې کور والا وفات شوي دي نو زه وایم مسله م ده چې څوک وایي چې زه د ما نه خدای خفه دی که خوشحال دی نو د پلار دغه ته دی وګوري که ته خوشحالي نو خدای ته خوشحال دی او که ته خفه وي خدای ته خفه دی. بل دا چې د مور پلار مخ کتو ته یا د یو کس مخ کتو ته پوره د کامل حج ثواب دی نو هغوی د دې نه محرومه دي نو که ای محرومه دي نو راځئ چې موږ راوچت شو او داسې د بېوسو خاندانونو د داسې بېوسه خلکو امداد وکړو چې موږ نه خدای رضا شي او ځکه زنګ په کور کې مور پلار شته زنګ هم خپله موږ نه پیدا دي نو خدای دې داسې وس په هېڅ چا هم نه راولي څنګه چې په دوی راوستی دی نو خدای پاک دې د خپل طرف نه د دې امداد وکړي او انشاءالله موږ به تاسو لپاره پوره کوشش کوو چې اورسیز کې زنګ څومره مسافرونه دي یا دلته زنګ څومره مخیر حضرات دي حکومت دی هغوی ته زنګ دا اپیل دی چې یاره تاسو سره خصوصي امداد وکړي چې ستاسو دا ژوند ښه په سوکالۍ باندې تېر شي.